یو سړی او ښځې نه ډېر تنګ ښځې نه ډېر تنګ نو چې میلمه به راغی نو د ښځې به په میلمه پسې کوتک راواغست میلمه به مخکې منډې والې او ښځې به ورپسې منډې والې یا ربه دا څه په غضب اورېدلی یو میلمه راغی د سړي ورته وی چې وروره ته خو راغی او ډېر معزز میلمه یې که ښځې ته مې اوس پته ولګېده چې میلمه راغلی دی نو بس نه به ستا ځای په دې ځای کې او نه به زما ځای بس کوتکې به وي او راپسې به رامنډي څه وکړم میلمه ورته ویل زه درته چل ښیم ښځې قمقل شی دی او داسې کې به یې درته دوکه کړ ویل ورشه ښځې ته دې ووایه چې یو میلمه مې راغلی دی او ډېر لوی خان دی او ډېرې بنګلې دي او ډېر جایګیرونه یې دي ښځې که عزت دې وله وکړو غریبان یو بادشاهان بم کی ویلې ښه چې کور ته لاړه ښځه یې زمونږ غوندې قمقله وه ویل و ښځې ویل یو ډېر لوی خان راغلی دی او په اسلام آباد کې بنګلې دي او په حیات آباد کې هم بنګلې دي په صدر یونیورسټۍ کې هم بنګلې دي که عزت دې وله وکړو یو بنګله به راکړي او بادشاهان بم کی ښځه ورته وایي ښه آله لور ته وایي دا چرګوړی راونیسه چا ته وایي اور بل که چا ته وایي لږ حلوا باندې کوي آله ویل خان راغلی دی او بادشاهان کوي آله ویل بادشاهان کوي صاحب چرګوړی هم سور شو او الوام پخه شوه او چټنیانې مو شوې او پیاز هم پکې غوس راغوس شو پلانې دا پیاز میاز چې غوس کي دي ته دوی دغه وایي یعنی د خدای قمقل شیخ دی صلات دین پیژني زه نه پیژنم دا صلات چې دی که نه دا د معززو لفظ دی پیاز میازې چې پرې کړي دې ته صلات وایي دا سهار چای سره چې روټۍ موټۍ خوري دې ته ناشته وایي خان باندې روټۍ موټۍ وخوړه دا ښځه ورته وایي چې او خان ډېر غریبان یو مونږ مهرباني به دې وي چې مونږ له څه ځای راکړي ویل تیار شئ دې سړي دې خان ته وایي چې دې ښځې نه زه په اور کې پروت یم چې مې ته خلاص کینو ویل غم مه کو خلاصوم دې ته هم نن دې ته خلاصوم بسترې تړلې دي او صاحبه په خرې کډه بار کړې ده خان هم روان دی او ورسره کوروالا هم روان دی او دا ښځه هم روانه په لاره ځي یو کوی په مخه ورغی چې کوی ورغی د خان پکې داسې وکته چې راشئ دا بله وګورئ په کوی کې الله څه باغ و باړۍ جوړې کړي هغه باغچې او ګلونه په کوی کې وګورئ د ښځې زوی ورکو خاوند له ویل ته دا ونیسه چې زم دا کوی کې وګورم خو چې دا ورغه چې کوی ته سر ښکته کړو د خان رستو نه ټېله ورکړه غم دې شو چې لاندې لاړه سړي ته وی مبارک شه غضب نه مې خلاص کړې او زه واپس خپل کور ته ځم سړی راغی زوی ورسره دی او د شپې زوی جاړي ماشوم دی مور پسې جاړي اړه کې خیال وکړو چې که دا ښځه مې غضب و که بلا وه او که هر څه وه اوس دا ماشوم مري نو سارې پړی او بوکه او لرګی واغستو چې زم چې ښځه راوباسم چې پړی ورښکته کړی دی او لرګی پې پورې تړلی دی چې راکاږي یې او صیبه دروند شو خیال یې وکړو چې ښځه پې لرګي کېناسته جوړ چې راکاږي چې پاسې راوختو په هغې کې یو بله بلا ناسته وه شیشه وه دا سړی ورته وایي غورځوم دی دا څه بلا ته خوا زما ښځه نه ویل سړي او مې نه غورځی ډېره لویه نیکي به در سره وکړم راویسته سړي ورته ویلې چې ما خو ښځې پسې دا بورکه کوزه کړې وه دا ته پکې څه بلا را ویل زه بلا یم په دې کوی کې اوسېږم خو پرون یو ښځه را پرېوتې ده چې دې سپېږمو ته پې رالم نو لویه نیکي دې راسره وکړه چې دغه غم نه دې خلاصه کړم دې سړي ورته ویل چې اوس ما سره به څه نیکي کې ما سره بلا ورته وی چې زه
اصل نه پیره ما زبلار شم د بادشاہ په لور بکینم او بادشاہ به وی چې زما په لور پیریان دي څوک دمګره پیدا کوي او دا لور نمی چې دا پیریان چا کوس کاغه ته به په نکاح کوم بس تراشه تبو دمم په ما چوف کیو زبو ویم چې زما او بس بادشاہ به لور در نکاح کی مزه بکې بادشاہ په لور پیریان کې ناست صاحب اعلان وکړو چې کچا زما لور نه پیریان کوس ک دا لور به ور په نکاح کوم دی ورغه چې ورغه صاحب ما سره اجازه شته د پیریان ویل دمه کا او چې لوري ولا دم کړه جکا جوړ ځکه چې پیرای تلری شو او پیرای ورته وی چې ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ نه کی چې 50 کینم ترازی دمه به بس تا کارو شو بد نور را نږدې نش ویل خج بس بادشاہ لور ور په نکاح کړو بنگله ور کړو مزه شوروش د پاکستان د وزیر بنگلا وا صاحب چې وزیر صاحب بوله راځي نو 6 لک روپے خود هغه په فرنش باندې لګي وزیر صاحب را روان دي دا چپرکټ خنه دي دا صوفا سیټ غلافونه خنه دي دا پلانې خنه دي دا پلانې دا بلا لاړه د وزیر په لور کې ناستا چې د وزیر په لور کې ناستا نو وزیر راغه بادشاہ ته وی چې دا ستا د لور نه پیریان د ستا زوم پاسولی د لګ مون کرم راولېګه چې زما لورم دم بادشاہ زوم ته ویل چې ورشه د وزیر لورم دم سړی اړه کې سوچ کوي چې بلا سره خو ما وعده کړی و چې په بل چا کې نه زب بیان درځم اوس پس کی خیر ورغه چې ورغه بلا ورته وی چې ما چې تا ته ویلو چې بل ځای ته بند راځي دا سړی ورته وی چې دله نیم راغلی چې تا د وزیر نه پاسو د وزیر د لور نه دې ز پاسو دله راغلی ما چې د کوینه هغه خزر راوته ده او ستا تاسو را نه وکړو نو ورته دیو خیمه او کنا ا بلا ورته وی چې دا د وزیر لور مم در پرې خو چې خزه ته نه ونخه نن زمون خزه د دې قماش اره یو د وجلو اره یو بوس لکه د خزو څه کار او بیا چې لاړ شي نو هغه خپل ضمیر په 10 روپے خرڅ نو نن ستا په ملک بیا سرمایه‌دارانه نظام را روان دی 200 کال حکومت په پاکستان سرمایه‌دار وکړو عرب پتیانو کروڑ پتیانو پدم پتیانو هغوی په حکم دا غوی نظام بیا را روان دغه خانان او نوابان دي دغه شنه او توري چي دي او دغه زړې سوزکې او ډېټسنی دي او تاسو په پکې سواري دا نوابان به بیا تاسو د ملک حکمرانان دا درته وایم ځکه چې ما مخ کې جاړی ما زما خو زما دا عقیده ده چې څوک را درایي دا دغه زم ډېر ښه کار چا کړی تا کړی